السلام علیکم دوستانو، بیا هم زه عبدالله بیریا د تاسو په درنه خدمت حاضر شوم. په دې هیله یم چې تاسو به ټول روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. ګران ملګرو، دغه ویډیو چې دا د دې مربوطه کله چې دوستانو موږ تاسو ته په یو قایمه زاویه مثلث کې د دې په داخل کې دوستانو یوه مربع راکړل شوې وي، داسې چې دغه د مربع یوه زوله دوستانو دغه د قایمه زاویه مثلث په وتر باندې منطبق اوسیږي او همدارنګه دوستان تاسو ته دغه د قایمه زاویه مثلث د ټولو زولو اندازې هم درکړل شوي وي. نو څنګه کولی شو چې دغه د مربع د یوې زولې اوږدوالی یا هم د اف او جی برخې اوږدوالی په لاس راوړو او همدارنګه د دغه مربع موږ تاسې مساحت پیدا کړو. صحیح ده دوستانو، کوشش وکړئ چې دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ، ډیره مهمه ویډیو ده. دوستان دغه سوال چې دی په فیسبوکو کې هم ډیر ښکته او پورته کیږي په ګروپونو کې، نو ما بهتره وګڼله چې تاسو ته د ویډیو له لارې دغه سوال حل کړم. دوستانو فرض کړئ چې داسې یو قایمه زاویه مثلث دی چې 21 متره دوستانو د بي سي زولي اوږدوالی دی او همدارنګه د اي سي زولي اوږدوالی دوستانو 55 متره دی او د اي بي زولي اوږدوالی دوستانو 58.83 متره وي. صحیح ده. نو دوستانو له تاسو څخه غواړي چې دغه د مربع د یوې زولې اوږدوالی په لاس راوړئ. صحیح ده، یا هم د اف او جی دغه برخې اوږدوالی او دوستانو همدارنګه دغه مربع مساحت هم په لاس راوړئ. دوستانو کله چې غواړو چې دغه سوال موږ تاسو حل کړو، لومړی د هر څه نه دوستانو موږ تاسو د دغه قایمه زاویه مثلث ټول مساحت په لاس راوړو. صحیح ده. نو داسې لیکو دوستانو چې د مثلث مساحت فرمول چې 1/2 ضرب قاعده ضرب ارتفاع. دوستانو په دې کې قاعده چې ده 55 متره ده، ارتفاع چې ده 21 متره ده. صحیح ده. نو دوستانو کله چې دغه قیمتونو تاسو دلته وضع کړئ په دغه فرمول کې، نو دغه مثلث مساحت چې دوستانو 508.5 متر مربع کېږي. صحیح ده. نو دوستانو دې څخه وروسته دوستانو موږ تاسو دغه د سی راس څخه په د مقابله زوله باندې او یا هم دغه د قایمه زاویه مثلث په وتر باندې ارتفاع رسمو. دوستانو صحیح ده. ارتفاع دوستانو موږ تاسو ویګو چې هغه مستقیمه کرښه ده چې د راس څخه په مقابله زوله باندې څنګه وي عمود وي. نو دوستانو موږ تاسو دغه د سی راس څخه په مقابله زوله باندې څنګه کوو یوه ارتفاع رسمو. صحیح ده. نو دوستانو دغه د کله چې تاسو دغه مثلث تاو کې، نو دوستانو سی راس چې ده د همدغه څخه دوستانو موږ تاسو په مقابله زوله او یا هم ای بي چې وتر دوستانو، نو په دې باندې ارتفاع رسمو. صحیح ده. نو دوستانو په دې ځای کې موږ تاسو اوس درې برخې په نظر کې نیسو. دوستانو یوه برخه چې د آی ای ای او اچ دغه دوستانو یوه ځانګړې ده چې سور رنګ سره ښودل شوې ده چې دغه ته دوستانو موږ تاسو ایو مساحت وایو. صحیح ده. او همدارنګه دویمه برخه دوستانو د ډي آی اچ او بي دغه ځانګړې په نظر کې نیسو دوستانو. صحیح ده. چې دغه ته دوستانو موږ تاسو د دې مساحت ته ای 2 وایو او همدارنګه دوستانو دغه د سی ډي ای مثلث چې دوستان دغه دې ته به ای 3 وایو مساحت ته. صحیح ده. یعنی دوستانو موږ تاسو دغه مثلث په درو برخو باندې ویشلو. نو داسې لیکو دوستانو چې ای ټي او یا هم دغه مجموعي مساحت دغه مثلث ایو جمع 2 جمع 3، یعنی دغه برخه دوستانو مساحت د آی ای ای او اچ د ځانګړي مساحت او د ډي آی اچ بي ځانګړي مساحت او همدارنګه د سی ډي ای مثلث مساحت کله چې دغه ایو 2 3 سره جمع کو دوستانو موږ تاسو ته دغه مثلث مجموعي مساحت په لوس سره کوي. صحیح ده. نو دوستانو موږ تاسو ای ټي پیدا کړی ده چې دغه په دې کې دوستانو او یا هم مجموعي مساحت دغه مثلث 508.5 یعنی لیکل شو 80 پر دوستانو 508.5 متر مربع او دغه دوستانو ټول په خپل خال. دوستانو ته موږ تاسو د ستوري رابطه وایو. صحیح ده. اوس راځو دوستانو موږ تاسو دغه اچ پیدا کوو. صحیح ده. نو دوستانو بیا هم موږ تاسو د مثلث مساحت لرو چې دغه قاعده ضرب ارتفاع دوستانو تقسیم 2 کو. نو موږ تاسو ته بیا هم دوستانو دغه د مثلث مساحت په لوس سره. صحیح ده. قاعده چې دوستانو دغه د ای بي زولي اوږدوالی دوستانو چې په دې کې تاسو درکړل شوی او چې ای بي 58.803 متره ده. صحیح ده.
او دوستانو اچ چې ده او یا هم دوستانو ارتفاع دغه نه معلومه ده، دغه د سی اچ برخه دوستانو صحیح ده. نو دوستانو لیکو چې ټی مساوي کیږي پر 2 ضرب قاعده ضرب ارتفاع. دوستانو ټی خو دا معلومه ده 500.5 یو پر 2 په خپل حال دوستانو قاعده چې دوستانو دغه و چې 58.3 او ضرب دوستانو اچ چې دغه نه معلوم ده صحیح ده. نو دوستانو دا چې تاسو محاسبه کړئ دغه 2 دوستانو 500.5 کې ضرب کړئ او بیا دوستانو دغه د اچ په ضریب نه طرف 24 58.3 باندې نو اچ قیمت دوستانو په لاس راځي 19.619 متره. یعنی دوستانو موږ تاسو دغه د اچ اندازه په لاس راوړل صحیح ده. اوس دوستانو موږ تاسو روزو دغه د تازه یا په لاس راوړو چې دغه څو درجه ده صحیح ده. نو دوستانو کوم تاسو فکر وکړو دغه د ا سی اچ یو قائمه زاویه مثلث ده صحیح ده ACH. نو کله چې دوستانو موږ تاسو په دې کې سین تعریف کو یعنی د مقابله زولا تقسیم دوستانو په وتر باندې کو نو دغه سین ده صحیح ده. نو دا سلی کو دوستانو چې سین ته تو مساوي کیږي مقابله زولا یعنی H دوستانو موږ تاسو پیدا کړل چې 19.619 او تقسیم دوستانو دغه د AC برخه په وګړي باندې چې AC دوستانو دغه ځکه موږ تاسو ته راکړل شوی و دغه د AC دوستانو 55 صحیح ده. نو دوستانو دغه زوله چې شوله وتر یعنی دغه دوستانو مقابل شو د وتر کنه نو 55. نو کله چې دوستان تاسو ار کې سین ونیسه په کلکولیټر کې نو دوستانو دغه تیتا زاویه کیږي 0.9 درجه کیږي صحیح دوستانو. یعنی دغه تیتا زاویه دوستانو موږ تاسو پیدا کړله 0.9 درجه شوله صحیح دوستانو. اوس دوستانو موږ تاسو دغه د ا نه تر اچ پورې دغه فاصله هم پیدا کوو صحیح ده. نو دوستانو موږ تاسو ته اچ معلوم ده ارتفاع مقابله زوله او همدارنګه دغه زاویه معلومه ده. نو کله چې په دغه مثلث کې د ا سی اچ مثلث کې موږ تاسو دوستانو کوسین تیتا ونیسو نو موږ تاسو دوستانو دغه فاصله پیدا کیږي د ا اچ صحیح ده او یا هم دوستانو ډی ورته وای دغه نه تر دې پورې. نو دوستانو دغه ته موږ تاسو کا ډیو وایو نو دا سلیکو چې کوسین ته تو مساوي کیږي دوستانو ډی پر پر 15 باندې یعنی دوستانو دغه مجاور زوله تقسیم پر وتر باندې مجاور چې دوستانو دا به مساوي شي دوستانو یعنی یو ور ډی او 15 ضرب کوسین 0.9 درجه. نو کله چې دوستان تاسو دا په دې کې ضرب کې نو دوستانو د ډی فاصله هم پیدا شوله چې 1.3 متره شوله. یعنی دوستانو موږ تاسو له دې ځای څخه تر دې ځای پورې دغه فاصله پیدا کړله چې دغه کېږي دوستانو 1.3 متره صحیح ده. ها دوستانو اوس دغه فاصله چې ده دغه بینه تر اچ پورې دوستانو دا ټوله فاصله چې و دوستانو 58.803 صحیح ده. نو کله چې 58.803 څخه دوستانو تاسو دغه ډیپ فاصله تفریق کړئ چې دغه دوستانو 1.3 دغه دوستانو 1.3 متر ده صحیح ده. نو دوستانو د کله تاسو تفریق کړئ د 58.803 نه نو دوستانو دغه فاصله چې ده دغه کېږي دوستانو 0.492 متر کېږي دوستانو صحیح ده. نو دوستانو د کله دوړ سره جمع کې نو بیرته دوستانو تاسو دغه د ای بی اندازه په لاس درکوي چې ای بی چې دوستانو 58 ای بی کنه 58.803 کېږي یعنی کوم پارک نه کوي دوستانو صحیح ده. ها دوستانو اوس راځو موږ تاسو د دغه یو ا2 ا3 دوستانو دغه برخو مساحتونه په لاس وروړو. دوستانو دغه برخه ته موږ تاسو ایکس وایو او دغه د ډی څخه تر آی پورې برخه ته وایو صحیح ده. نو دوستانو موږ تاسو ویګو کله چې دغه د ځانکی مساحت پیدا کوو دغه دوړه موازی زول سره جمع کوو دوستانو صحیح ده. تقسیم 2 او ضرب دوستانو اچ کوو او یا هم ارتفاع کوو. نو دا سلیکو دوستانو چې یو مساوي کیږي او یا هم دغه برخه مساحت چې دوستانو 1/2
دوستانو موږ تاسو دغه دواړه موازي زولي سره جمع کوو، یعنی 1.370 او جمع دوستان دغه اکس کوو. صحیح ده. او ضرب دوستانو ارتفاع، دوستانو په دې ځای کې ارتفاع چې دغه اس دی. صحیح ده. دغه جګوالی چې دوستانو اس دی دغه. صحیح ده دوستانو. دغه ته موږ تاسو اس وایو چې په دې ځای کې هم ښودل شوی ده دوستانو تاسو ته په دغه شکل کې دغه دوستانو اس دی. صحیح ده. نو دوستانو دا چې کله تاسو محاسبه کړئ یو مساوي کېږي دوستانو په اخیره کې 1/2x ضرب اس جمع 25.691 ضرب اس شول دوستانو. صحیح ده. اوس راځو دوستانو موږ تاسو ادوا ته راځو دوستانو. دا هم یوه زوزانکا ده، یعنی دغه زوله جمع دغه زوله دوستانو. صحیح ده. او تقسیم 2 او ضرب دوستانو دغه موږ تاسو په ارتفاع کې کوو چې دلته هم دوستانو ارتفاع چې ده اس ده، یعنی همدغه د مربع د یوې زولې دوستانو اوږدوالی ده. صحیح ده. نو داسې لیکو چې 1/2 دوستانو او دغه زوله چې دوستانو 9.492 جمع وای دوستانو دغه پسنۍ برخه تقسیم 2 ده او ضرب دوستانو اچ او یا هم دغه دوستانو اس ده. صحیح ده. دغه ارتفاع دغه دوستانو اس ده، دا ټول سره موازي دي. صحیح ده دوستانو. نو دا چې کله دوستان تاسو محاسبه کې نو دا کېږي 3.940 اس او جمع 1/2 وای ضرب اس کېږي دوستان. دا چې کله تاسو محاسبه کې په همدې ترتیب دوستان موږ تاسو رزو دغه د درې برخې مساحت پیدا کوو. نو داسې لیکو دوستانو چې دغه قاعده یعنی ډي نه تر ای پورې قاعده او ضرب دوستان دغه ارتفاع تقسیم 2 باندې کوو. نو داسې لیکو دوستانو چې 1/2 قاعده دوستانو اس ده، دغه چې اس دوستانو دا به اس ځکه چې په مربع کې ټولې زولې سره څنګه دي مساوي دي. او دوستانو ضرب دغه اچ کو. دغه دوستانو کله چې غواړو دغه اچ پیدا کوو موږ تاسو دغه د اچ مجموعي اندازه پیدا کړې و چې 19 دوستانو 619. صحیح ده. نو کله چې د دې څخه دغه اس منفي کړی شي دغه. صحیح ده. یعنی دوستانو 19.619 څخه دغه اس تفریق کړی شي موږ تاسو دغه برخه پلوس راشي. نو دا سلیکو دوستانو چې 19.619 منفي اس ورڅخه کوو. صحیح ده. نو دوستانو درې مساحت چې دوستانو دا شکل تاسو ساده کې 9.1 ضرب اس منفي اس مربع پر 2 کېږي. صحیح ده. نو دوستانو اوس موږ تاسو د دې لپاره چې دغه مجموعي مساحت په لوس وروړو داسې لیکو چې ټي مساوي کېږي یو جمع 2 جمع 3 کوو. صحیح ده. نو دوستانو کله چې موږ تاسو د قیمتونو وضع کوو یو پر ځای دوستانو دغه قیمت وضع کړی شي. صحیح ده. چې دلته دوستانو وضع شوی ده. صحیح ده. او همدارنګه دوستانو بیا جمع 2 پر ځای دوستانو موږ تاسو 3.940 اس جمع 1/2 وای اس دغه وضع کو. 3 پر ځای دوستانو موږ تاسو دغه قیمت وضع کو چې 9.1 اس منفي اس مربع پر 2 باندې. صحیح ده. نو دوستانو دا چې کله تاسو سره خلاص کې نو 80 مساوي کېږي او یا هم مجموعي مساحت دوستانو 9.240 اس جمع 1/2 اس او دل دوستانو اکس جمع وای کېږي منفي اس مربع پر 2 کېږي. صحیح دوستانو. دغه چې دوستانو په دې کې اس مو چې مشترک واخیستل په دغه او دغه کې دوستانو. صحیح ده. نو 1/2 اس دوستانو مشترک دی، دلته اکس پاتې کېږي په دې کې وای پاتې کېږي او منفي اس مربع پر 2 په خپل حال. صحیح دوستانو. او لبل خو دوستانو موږ تاسو ویګو چې اکس جمع وای دغه چې دوستانو په خپل هم دغه اس دی. صحیح ده. یعنی اکس جمع وای چې کله شي دوستانو هم دغه اس اندازه تاسو پلوس درکوي. صحیح ده. یعنی په دې کې موږ تاسو لیکلی شو دغه د اکس جمع وای پر ځای دوستانو اس لیکلی شو. صحیح ده. نو دا دوستانو په خپل حال 1/2 په خپل حال دغه دوستانو اس شول اس چې په اس کې ضرب دوستانو نو دغه اس مربع کېږي منفي اس مربع پر 2 په خپل حال. نو دغه دوه دوستانو هم سره خلاصيږي. نو په اخیره کې دوستانو پاتې کېږي چې 80 پر ځای دوستانو موږ تاسو مخکې مساحت پیدا کړی و چې 500.5 دا دوستانو 80 پر ځای شول او دا هم په خپل حال دوستانو او دغه سره خلاص شول. کله چې دوستان تاسو اطراف چې اس په ضریب باندې وشي نو دوستان موږ تاسو دغه د مربع د یوې زوري اوږدوالی په لاس راوړلو چې 14.115 متره کېږي. صحیح دوستانو. یعنې موږ تاسو دوستانو دغه د مربع د یوې برخې یا د یوې زولې دوستانو یا اف نه تر جي پورې دغه برخې اوږدوالی په لاس راوړلو. صحیح ده. چې دا کېږي دوستانو 14.115
915 متره کېږي. صحیح ده. نو دوستانو زه دې لپاره چې موږ تاسو د مربع مساحت په لوس وروړو نو فرمول دغه ده چې A مربع او یا هم زوله ضرب زوله دوستانو، ځکه چې دواړه زولې مساوي دي نو A مربع او یا هم S مربع دوستانو، ځکه په دې ځای کې موږ تاسو دغه زولې ته S ویلی و. صحیح ده. نو دوستانو S چې د 14.915 متره دی نو دا کل مربع. نو دا چې کله دوستان تاسو محاسبه کې نو A مساوي کېږي او یا هم د نوموړې مربع دوستانو مساحت د دغه نو 1940.141 متر مربع شول. دوستانو دا و د نن ورځې زمونږ درس. که چېرته چا سره کومه پوښتنه پیدا شوې وي د همدغه ټاپک اړونده تاسو کولی شئ چې هغه په کمنټ کې ولیکئ. انشاءالله موږ تاسو ته د هغې ځواب وایو. تر بلې ویډیو جوړولو پورې چې زه عبدالله بیریا د ستاسو په درنه خدمت کې حاضرېږم، تر هغې مې په لویو بخښونکي خدای سپارم. د خدای په امان.